سورة البقرة نلسم نمبر آیت دی. سورة البقرة نلسم نمبر آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة لومبري آیتونه شروع دي. الله جل شانه په دې آیتونو کې د ټولو د لومبې د مسلمانانو او د متقیانو صفات بیان او بیا الله جل شانه د هغوی د کامیابی اعلان او فرمایلو چې دا خلک کامیاب دي. په دې په مقابله کې کافر او مشرک او منافق بیا الله پاک د هغې تفصیل او فرمایلو چې دا خلک په ظاهره باندې خپل ځان صحیح ګڼي او دوی هم د بعضی کسان دي کې د ایمان او د اسلام دعوه کوي او د الله بنیز دا خلق قابل قبول ندي او دا خلق کافر دي مشرکان دي او الله پاک د دوی نه خفلی دی او په دنیا کې هم ذلیل وي او د دنیا نه وروسته ژوند به هم د دوی د ضلالت وي. باغی کې د منافقینو تذکره شروع وا. د منافقینو الله پاک دا غوی مختلف شرپسندی وغیرہ الله پاک دا غي تذکرو فرمایل. پرونی درس کی دا غي یو مثال بیان شو چې د منافقینو د اسلام راوړو د ایمان راوړو مثال داري چې دا پشان د هغه کس چې یو سړی په تکه تور تیار کې اور بلګي او دا غي اور د وجه د رڼا خورشي چار چاپیرا لک ساعت رڼا وی او فورا بیا هغه اور بل شي. دا غره کې د منافقینو د اسلام او د ایمان راوړو فائدہ هم دغه ده چې ډېر لږ ساعت کې دوی فائدہ اخلي او نور به دغه تور تیارو کې دوی پراته وي. یا مثال د دې چې په دنیا کې خو به دوی د اسلام او د اسلام نه نفع واخلي فائدہ به واخلي خو چې کله مړه شي نو دوی به دغه تور تیارو کې وي او جهنم به ځي وي اور به ځي وي. نننی درس کې الله پاک د دوی یو دویم مثال بیانوي د منافقینو د منافقت. هغه د الله جل شانو فرمایي وې د منافقینو د منافقت مثال داري چې د اسمان نه الله پاک ډېر زوردار باران ووري تیز باران وي او پاغي کې تیری وي غلزاري وي بجلی پړقاوي او بیا بعضې خلک د دغې باران او د غړزاو د پړقا د وجې نه په غوږونو کې ګوتې وربنډي ګوتې ایږدي چې موږه اصیله چې موږه مړه شو د یرې نه دا بجلی دا غړزا موږه اونه وجدي. حالان کې دا هر څه د الله په لاس کې دی پر هر څه باندې د الله پاک احاطه ده. دغه رنګې د منافقینو منافقت د منافقینو اسلام او د ایمان دعوا دوی خو دا وایي چې موږ مسلمانان یو ایمان هم راوړی دی خو چې د ایمان وروسته کمې سختي د هغې ته خپل ځان نه نیسي بلکې د دوی ایمان او اسلام د مفادو لپاره دی چې کله دلته مفاد وي نو دوی وایي موږ خوشحاله یو موږ مسلمانان یو خو چې کله په اسلام او په دین کې سخت راځي بیا دوی هلته کې په غوږونو کې ګوتې ورکوي او یریږي هسې نه مړه شو. نو دا مثال الله پاک د تیز باران په شان ته کې وای هر باران چې کېږي د هغې فایدهمند وي نفع وي خو د تیز باران سره او د باران د فایدې اخیستو سره به سخته تیرې تکلیف ته به ځان نیسي ګړزارې به وي پړقا به وي تیارې به پکې وي خو دې ته به ځان ټینګېدی نه وروسته به تاله دا باران فایده درکړي او باران به راوړي
او که یو سړی وي چې بارا دی وي او غلزار او پړقا دی نه وي نو دا څنګه خامخا به سخت د ځان نیسي نو دغه رنګي ایمان او اسلام راوړل سره به د دینه فائدہ اغستلو سره به سخت تیرې تکلیف په تیرې د اسلام احکامات پر درازي تکلیفونه برازي پریشانی برازي ایت خپل ځان نیسي او کچري وی چې نه دغه تکلیفونه زنه چتوما نو بیا دغه ایمان او دغه اسلام بیا معتبر نه لري مفسرین فرمایي پیدا لومبني مثال چې بیان کو وای دا هغه منافقینو چاغوی ډیر کلک منافقین او دوی پړل سره چې ډیرو دا قص کړو چې بچره اسلام نه راوړي ایمان نه راوړي دي کلک کافران او دا دوی مثال چې الله پاک فرمایلو وای دا د هغه منافقینو متعلق دي وای کله کله به دوی د اسلام نه متاثر شو او ځړه اعلان به پیدا شو چې د اسلام خو حق دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رښتینی ایمان راوړل غواړي په حق سره او چې کله په دین کې لک تکلیفونه رااله لک سختۍ براله بیا به لبه موړ شو یره دا خو نشو کولا وړي ګران کار دی مثلا jihad دی د دې نه علاوه اسلامی احکاماتو کې خامخا بعضی کارونه داسي وي چې هغه د نفس په نفس باندې هغه خنه لګي او د نفس خلاف پکې خامخا د الله پاک حکم لري لکه مونږ دی بس اوقات ساری بوس وړي ګران کاری خو ته برا پاسې یره د الله حکم لري بس وته بوس ستړي وي سړي خو موږ بګي دغه رګي حرام ته بلړ کیږي غلط ته بلړ کیږي خو وی الله خفقيږي پلف په دباوهي اړماري بسخته تیرې خو وی چې الله خوشاله شي نو اسلام کې تکلیف نشته اسلام ډیر آسان دی خو دونه چې سره مجاهده نه اځي به صدانه چې ستاره دړه مطابق تی هر څه وتا د جنت ملو شي الله نه ملو شي نه سره مجاهده وکي سره تکلیف پوښتي او هغه تکلیف داسې چې د انسان د برداشت برابر دی داسې هیڅ چریب په اسلام او په دین کې داسې یو خبره نه وي چې هغه د انسان د برداشت بهر یو اسلام او د دین دی هغه نه تقاضا کوي چریب هم داسې نه کی نو بری مثال د هغه کلک کافرانو منافقینو او د دوی مثال هغه منافقین چې هغه کله اسلام ته بایل شو او ایمان به په ځل کې زیونه او بیا به ورسته کله به دا ویره دي کې دا تکلیف دی بیا به پښاش الله جل شانو دلکی دغه تفصیل کوي او کسویب من السماء او یاد دی منافقین مثال او کسویب بشاد د هغه تیز باران دی من السماء چې د اسمان د وریږي فيه باغی کی ظلمات تیریوی ورعد غلزاری وی وبرق برخناوی دا بخامخاوی یجعلون اقدید وی اصابعهم خپل گتی فی آذانهم په وګونو خپل کی بین السوائق په وجه د غلزاری حذر الموت د مرګ د یرینا مړ نشو حالات کې بر خدای الله پاک پلاس کړي کله د لیکلي کته ډیر وګونو کی ګوتی ورو باندې خو ذات نشي بچ کول دا قدرت در سره د غلزاری سره عمرې او شیره الله نه ویل کلی نو ک ډیر غلزاری وی ک ډیر پر اخراوی خو یې سره به تمرینا د خو الله پاک پلاس کړي بس الله را وسیرا برېخنا دغه بس استغفار کوا دعا غواړه ورو کته وګوري کی ګوتی کې په سره برېخنا نه ختمي په سره غلزاری کمیږي نه والله الله محیط بالکافرین ګیرود کې کافرانو لرا الله نه پټې دی نشي الله بری ګیره که هر ځای کې که وګوري کې ګوتېږي کبډه وې سترګې پټې کار سکے په الله نه پټې دی نشي الله بری ګیره یکاد البرق نذیر چې برېخنا یخطف او تختی ابصارهم دستر ګران راځي سترګې ته تختی کلما هر کله چې اضاء لهم روخانه شي د دوی لپاره د برېخنا سره بشو فيه دوی پکې روان شي د دوی د مرافقت د اسلام وروړو په دقه رڼا را چې څنګه پړه خوشي بس لک یو قدم والی بیا ودرېږي بیا سره نور څه نه وي واذا ازلم او هر کله چې تیار شي علیه په دوی باندې قام ودرېږي نو د منافقینو دا چې د دوی د منافقت او د اسلام وروړو دقه فائدہ ده چې څنګه برېخنا او شي لای سره رڼای سړی یو قدم والی په برېخنا خو لک ساتي څنګه برېخنا ختم شي بیا تک تور تیار شي بیا سړی سره شي کولی د غره کې د دوی د اسلام وروړو دقه فائدہ ده چې لګه برېخنا او برېخنا ورسته بیا تک تور تیاری نو واذا هر کله چې ازلم تیار شي علیه په دوی باندې قامو بیا ودرېږي بیا ترانه نه وي ولو شاء الله کچری الله غفتلی لذهب نبوتلی بیوی بسمعهم د دوی د غوګونو اوریدل و ابصارهم او د دوی د سترګو لیدل والله پاک مهلت ورکي الله تعالی سګران نه الله بوتیش
ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر څه باندې قادر دی. دا شل آیتونه په دې کې الله پاک د متقیانو او د کافرانو او مشرکانو او منافقینو تفصیل بیان په دې کې صفا واضحه شو دوه لارې ښودلې شوې. یو د هدایت والا د متقیانو د نیکانو خلکو هغه څوک دي صحابه کرام رضی الله عنهم. بس یو سړی وی چې زه صحیح لار اپناو الله ته ځان نږدې کوم دنیا هم خسته کوم آخرت هم خسته کوم دغه د متقیانو پنځه صفات بیان شو دغه جوړ شي نو بلې پنځه آیتونه او کچره چا کې دغه نشته او دا پنځلس آیتونه کې سری نو دې په خپل ایمان یریږي کدی د ایمان داوا کوي ایمان دي صحیح کی او کله ایمان داوا نه کوي نو ایمان والے جوړ شي د ایمان فکر دیو کې ایمان والے جوړ شي. نو دل دې پوری د منافقینو تذکرو شو د کافرانو تذکرو شو. او دا ذهن کې سوال لازم چې نن وخت کې موږ منافق چاته وایو کنه وایو منافق ویلی شو کنه شو ویلی. دا قرآن خو چې کومه تذکره کوي دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د الله رسول دی الله پاک ته وحی کوي هر خبر او تخکری الله پاک او تخکاره کوي. نن وخت کې منافق شته کنيشته نو دا خبره خو موږ تاسو ټول منو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا له لاړو د وحی سلسله ختم شوې ده وحی چاته نه کی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی کېدله الله پاک ته منافقین خو ولیو دا وینو بونه وو ته خو ولیو او هغه ټول تخکارو. خدا غیر ورستا منافقین مبارکی چاته وحی نشي کېږي دا د تاسو ایمان او عقیده ده. خودونه دا چې یو سړی د ایمان او د اسلام د عقاید او خلاف یو کارو کی هغه ته منافق ویلی شي. نن وخت کې هغه ته ملحد و زنديق وته ویلی شي چې د اسلام کلک عقیده ده د ایمان کلک عقیده ورو دی هغه خلاف کوي پاره کې هغه خبر رو باسي نو دا ملحد دی. الله جل شانو قرآن کې فرمایلی دی ملحدین بوي خدا ټول د کفر په زمره کې راضي بده ته کافر بوګوي د لوګه بیل دي نه ورکو چې را دي کافر د درجه یو چت دي مسلمان د نزي نه مسلمان د نزي نشته بس دوا ګروه دي دوه ډلې دي یا مؤمن دی او یا کافر دی. بس دا څومره چې زنديق دی ملحد دی يهود دی نصارا دی څومره چې دي دا ټول کفر په زمره کې راځي. دی وجنا یو سړی د اسلام او د اسلام مخالف عقاید کی دغه منافق زنديق ملحد د ویلی شي. خنور داسي چاته ښکاریږي چې د منافق وي یا لکه منافقه د منافق نشي ویل ځکه منافق الله پاک په نبی عليه الصلاه والسلام ته وحي کوله دغه په ذریعہ به کوله ا دې نه علاوه بس یا مؤمن دی او یا کافر دی په دغه زمره کې به یو راځي. دی وجنا منافقین یا بعض خلک دغه قسمه خبري بکې لکه دا کم قادیانان چې راځي یا قادیانانو چې کم بشه دغه په دغه کې لګیاري هغه هم د آیتونو نه دلیل اخلي او ځان لبي کې صلی الله روباس. بهرحال دغه اغیار چې صبر دي دوی تر قیامت پورې د مسلمان د ختمېدو پورې دی کوشش کوي خپل په هر جابه کې مختلف قسم خلک وي هغه په خلکو باندې اسلام ګډوډول مختلف خبري رئیسل او خلک د اسلام را شاته کول اسلام نه متنفره کول دا لري خلکو بشد دي دا خلک کوي رہی لپاره غوي هر څه کوي ای پیسې چلے ای خزم چلے هغه هر څه کوي مفاد ور کوي ویزیم کوي هر قسمه غوي کوي ول صرف د یو خبرې لپاره چې په مسلمان باندې قران او حدیث دا منګړل شي دا بګړ ور شي خدا د الله پاک فرمان دی د قران د حفاظت ذمہ الله پاک غسره هر سړی کا هر سونوي هر څوک وي هغه به هیڅ چره پرې ک الله پاک کامیابینا الله پاک پر دې خپل دین او د دې چې صبر سری الله پاک پر دې حفاظت کوي. الله جل شانو راول کول توفیق راکړي.